په صحیح طریقه باندې ورنکو، مطالبه هم په صحیح شان باندې ونه کړه، نو زما عزتمند وروسته معامله موږ ته ډېره ګرانه ده، ډېره زیاته ګرانه ده. او په دې مخکې ورځو کې یو جرګه کې ناست وم، څنګه چې ما عرض وکړو چې زمونږ سوچ چې دی نو هغه دی چې زما په ذهن کې څه خبره ده دا زما حق دی، او زه څه غواړم زما څه مطالبه ده دا زما حق دی. د یو پلار او د یو بچي په منځ کې مقدمه وه. یو پلار او بچي د پلار نه یعنی خفګانې په دې باندې و چې ما له خپل حق راکا. نو هغه پلار غریبي ما ته په ژړا شو، ما ته مفتي صاحب وی کاروبار مې وله ورکړو، پیسې مې وله ورکړې، په ځمکه کې چې صحیح څه هغه مې وله ورکړه، هر څه مې اوس مې نه پرېږدي چې ماله راکا. نو هغه غریب ژړل. خیر ما هم وخت فارغ کو د هغوی سره په مجلس کې کېناستم، نو د هغوی دواړو هغه قصه چې ما واورېدله نو ما دا بچي نه تپوس وکړو، مې دا راته وویل چې خپل حق غواړې که دا پلار په تا باندې احسان وکړي، وی نه بس ما له خپل حق راکړه. اوس به د هغه په ذهن کې ګورې چې څه حق و، مې نه دا سوچ وکړه چې دا پلار تاله ستا حق درکړي او که په تا باندې احسان وکړي، وی نه بس ما له دې خپل حق راکړي. مې ښه سوچ وکړه دا پلار په تا باندې احسان وکړي که تاله ستا حق درکړي، ځکه چې بالغ بچی چې کله بالغ شي او د د پلار سره شراکت وغیره نه وي، نو د پلار خرچه په بچی باندې احسان دی، احسان. بالغ بچی چې کله د پلار په کور کې وي نو دا د پلار په ده باندې احسان دی چې په ده باندې خرچه کوي، په ده باندې تعلیم کوي، دله یې د استوګنې دپاره ځای ورکړی، دله یې د استوګنې دپاره کمره ورکړې ده، خو پته نه لګي د هغه په ذهن کې به څه خبره وه، وی ما له دې خپل حق راکړي، وی ښه حق دله درکړمه. مې سوچ وکړه، وی چې سوچ مې کړی بس زه هېڅ نه غواړم ما له دې خپل حق راکړي. نو د هغه داسې یو سپوڼی پروت و، بیا سپوڼی مې وله ورکړو، مې دا واله دا ستا حق دی او دا ستا لاره ده او په مخه ځه. وی نه دا دومره کاروبار او دا دومره دغه مې حق غواړي، نو دا دې حق دی، دا ساکلې دې په سر کا او دا لاره واوړه، دا ستا حق دی. دا پلار چې تا له څه درکوي ته بالغ نه د پلار سره شریک یې، ټیک د خدمت دې کړی، معامله دې کړې ده، خو د پلار سره پلار مولا دې که تا له څه حق درکوي په تا ښېګړه کوي، په تا سره احسان کوي، په تا باندې احسان دی، دا څه چې درکړي دا دې حق نه دی، دا د باندې احسان کړی دی. نو بیا جړه فریاد خبره الله پاک حل کړله، خو صرف د دې دپاره مې خبره کول چې د هغه په ذهن کې دا سوچ و چې یاره ماله به دونه راکړي نو دا به زما حق وي. زما عزتمندو د حق نه ځان خبردار کوي.